په پنجاب کې یو فوجي افسر و، هغه ته یو ښکلې جینۍ د نکاح دپاره پیش کړې شوه چې دې سره ته نکاح وکړې. دا خبره ډېره قیمتي ده. السلام علیکم ملګرو، بشیر خان افیشل کې ته هرکلی وایم. داسې یوه عجیبه قصه ده، یقین وکړه چې زما اوسه کیفیت بدل شو چې پیله ځل باندې ما دا بیان واورېدم. نو ستاسو نه وړاندې ما 2-3 دفعه واورېده او اوس مې وویل چې زه د دې خپلو ملګرو سره هم شریک کړم. نو راځئ ټول یې واورو او له هغې نه پسې تاسو د خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. په پنجاب کې یو فوجي افسر و، هغه ته یو ښکلې جینۍ د نکاح دپاره پیش کړې شوه چې دې سره ته نکاح وکړې. دا خبره ډېره قیمتي ده. جینۍ چې پیش کړه هغه قیدانیانو کې وه، دا فوجي افسر دی نو هغه پېژاندل. نو دی ورته وایي چې تا خو به زه والم نکاح سره. اوس خو په دې غریب خبر هم نه و چې د قیدانۍ سره نکاح کېږي او که نه کېږي. دا ښځه کولی شي او که نه شي ښځه کولی. خو وایي ټیک ده، وایي تا به په نکاح والم خو ګوره زه به قیداني کېږم نه، ما ته به د قیدانیت څه نه وی وایي. بلکل ته مه قیداني کېږه، تا سره موږ څه کار نشته دی. خو دا جینۍ ته په نکاح باندې د قیدانیانو هغه چالونه او چالونه ته به پوی هم نه شي او د ایمان نه به خلاص کړی. بس نکاح وشوله نو بیا خو رشته داري شو. نو دا خواښې ده او دا اصغر دی او دا اوښی دی، بس بیا تګ راتګي. نو دا تګ راتګ او هغه رشته قایم شوله. په دې کې ورو ورو د دوی مذهبي مشران هغه پکې رال او د ده سره بحث مباحثه دې پنجاب کې ګوره ستا فوجي افسر دی نو هغه سره بحث مباحثه هغه چالو کړه. نو دا خو ډېر کلاړی ني پاخه رامې ني. نو وایي خیر دی موږ تا ته دا نه وایو چېرې ته قیداني شو یا په میرزا غلام محمد قیداني ایمان راوړه یا یې منه یا یې مه منه. خو ته خیر دی بس خپل الله سره مشوره وکړه، استخاره وکړه چې او دا میرزا قیداني دا پیغمبر دی او که نه دی، او دغه رسول الله مبارک اخري پیغمبر دی او که د ده نه پس بل پیغمبر راتلی شي. دی اوس دې جنجال کې اخته کړو، اوس دله د زارو پیلۍ ورکوي، د زارو ګوټ ورکوي. نو دی وایي زه دې کې څه ګناه ده، خو بس استخاره به وکړم که چېرته زما را پیغمبر په حق او خو نه قیداني کېږم د دوی نه منم. او که چېرته استخاره کې او الله سره مې مشوره وکړه او الله راته وښوده چې دا قیداني دا میرزا غلام محمد قیداني دا پیغمبر دی، بس او به راته الله ویلي نو الله سره مشوره ده. دا په دې غم او جنجال باندې اخته کو د استخاره وکړه چې استخاره وکړه خوب ګوري چې میرزا غلام احمد قیداني دا ناست دی د پیغمبرۍ په شکل کې او دا پیغمبر دی او خلک دې راتاو شوي او خلک د هغه په لاس باندې بیعتونه کوي ایمان راوړي. دا چې راپاڅېدو خوب یې ولیدو بس ویل زما په میرزا غلام احمد قیداني باندې ایمان دی او نبی علیه السلام یاده ویل دا آخري پیغمبر نه دی او د هغه نه پس هم پیغمبران را خلک خبر شو چې دا څه وشو. هغه ویل دا الله ومنم او که د مولانو ومنم. موږ پښتانه کله دا چغې وایي دا الله ومنم، وایي ما خو د الله سره مشوره وکړه، الله ویل چې دا پیغمبر دی، الله راته وښوده چې دا پیغمبر دی. نو وایي د مولیانو دا خپلې علاقې مولیان هغه ورباندې ستړي شو، ډېرې هلې ځلې خو هغه ناامیده شو. او دا چناب نګر کې دا مسله هلته وه. مولانا یوسف لیدیني شهید رحمه الله هغه رالی جلسه وه سالانه دغه شانه پروګرام و. هغه ته چا بیا وویل چې دغه شان مسله پیښه ده. نو بیا به هغه د علماو سره ملاوېدوم نو ما له د اطمینان جواب نشي راکولی. ما الله سره مشوره کړې بس ما ته الله وایي چې دا صحیح پیغمبر دی، زه د مولیانو نه منم، نورو سره نه ملاوېږم، زه یې تنګ کوم. خو بیا چې د یوسف لیدیني شهید رحمه الله یې واورېد چېرې دا خو دی کې غټ عالم دی، ویل خیر دی ده سره به ملاو شم. بیا هغه چې کېناسته خبرې لویه قیصه ده. نو هغه ورته وویل هغه لاسونه یې ولښکل که د هغه قیداني او د هغه خپل د مینې اظهار یې وکړو او په دې زړه کې دا وویل لکه ده خو به دا ویل چې د الله ومنم او که د ملا ومنم. نو دی وایي دې زړه کې ما دا وویل په خوله خو مې وویل چې نن د دې ملا ومنه او د الله مه منه، نن د دې ملا ومنه او د الله مه منه. دا ظاهري ډېره بده خبره ده چې د الله مه منه او زما وایي ما دې زړه کې ویل هغه ته مې دا ویل هم نه شي چې د الله مه منه او زما وایي ته پکې لا د کم پاک مولی او ګازرې وایي ما هغه ته ویل خبره مې ورته شروع کړه. دا دومره قیمتي خبره علماو له الله ډېر فهم ورکړی چې تا ته کله دوی دا وسوسه واچوله او دا د زارو پیلې د قیدانیت درکوله چې خیر دی بس د استخاره وکړو که بس درته حق ښکاره شو ویې منم که حق ښکاره نه شو مې منم. بس تا ایمان د دقه خبرې سره چې ستا د نبي علیه السلام په پیغمبرۍ کې شک رالی چې دا آخري پیغمبر دی او که دی او که نه دی او دا خبره یې دله ذهن کې واچو چې دا میرزا غلام محمد قیداني
دا پیغمبر دی او کنه دی نو چې کله دا شک در وګرځو ستا د رسول الله مبارک اخري پیغمبر کېدو کې شک شو چې شک راله ته کافر شوي او چې کافر شو تا استخاره وکړه نو کافر ته الله بیا دغه شانه قیدانانو ته الله پاک څخه پیغمبرانو ته خو خلک دغه په لاسونو باندې بیا کستانه ایمان تل او ته مسلمان نه وي ستا مشوره الله سره نه وته په سما باندې نه وي ځکه نه ته الله دغه خبيث خوبونه او دغه خبيث دتا او خو د کستا د زړه شیشه صفاوي مسلمان مې مؤمن مې به د تاغه قیدانه پیغمبر نه خودو د دې د وجه نو امام صاحب وایي چې موږ رسول الله مبارک اخري پیغمبر بلا دلیل منو رسول الله مبارک اخري پیغمبر بلا دلیل او وایي چې څوک د دلیل مطالبه وکړي چې ما ته بیا دلیل پیش کړه د اخري پیغمبر دی او دا سړی وایي کافر دی دا سړی ولې تا دا یقین نه دی ستا دا ایمان نه دی تا پکې لا شک دی چې ته دلیل نه غواړې که چا دلیل مطالبه مو که په عقیده ختم نبوت باندې دا سړی کافر دی نو تعالی په دا ځین جوړ کړو نو دې کافر کړو نو بس هغه په جړا شو به دا دوه لاسونه خپل کو واپس مسلمان شکمزاري چې ور کړی وغه په واپس الټه یو کې نو دا وګوره څومره جنجال خزه به راکوش کړو خیر دی بس کنه تاسو ته یو استخاره وکړه نو څومره لوی جنجالونه او افسران خلک او دار خلک نو ما ته پیپر مولي او غازر چې ما ته بدوکا نکي نو چې کله زمونږ د دغه شان علماء سره تعلق وي دغه مجالس سره تعلق وي هغه مجلسونه بیانونه وورو ان شاء الله دغه فتنه با نخکار کیږي الله دې ما تاسو سره دغه فتنه نه محفوظ او ساتي واخر دعوانا الحمدلله جی بالکل ملګرو تاسو څنګه واورېدل عجیبه غوندې قصه ده بالکل حق سچ مفتي صاحب ویلې ده امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره هم د ثواب په نیت باندې شیر کړئ موږ کې دا غضب دی مصیبت چې د ارامېتوب ویډیوګانې ښې شیر کړو چې چېرته ښه ویډیو نو هغه څوک نه شیر کوي بشیر خان اپیشل چینل هم سبسکرایب کړئ او پیج هم لایک کړئ چې نورو ویډیوګانو ته په اسانه باندې ملاویږي د ویډیو پوره کتلو ډېره مننه وسلام